ګرانه مسله ده زموږ عالمان هم پکې حیران دي د دې مسلې ته خو ډېر هوښیار یې د دې مسلې تپوس درنه کوم ما ته وایي که راتله درته به ووایم که نه راتله بیا به مشرانو نه تپوس ما ورته وی چې دا عالمان وایي په انسان کې یو نفس دی بل شیطان دی دا نفس شی دی او شیطان څه شی دی خلک وایي که دا نفس دی نه نفس او روح یو نفس دی یو روح دی شیطان خو معلوم دی بارنی شی دی خو انسان کې یو نفس دی بل روح دی نو دا نفس یې څه شی دی او روح یې څه شی دی نو ما ته وایي زه خو په نورو خبرو نه پوهېږم خو چې ته راتلې دې ځای ته نو ستا زړه کې څه راغلي وو که نور راغلی ما وی او وی څه دې راغلي وو ما وی په دې ماشوم سلام ما چوه ماشوم دې دې پسې پوهېږي وی دا هغه ستا نفس و چې تا ته یې ښوده او تا کې تکبر او لویي راوستله او د شریعت د حکم نه یې اړولی نو چې سړي کې دا تکبر راځي لویي راځي شمتیا راځي بل تسپک کتل راځي دا د نفس اثر دی وی بیا مې وی چې نه د حضور پاک ښکلې دا طریقه ده چې په ماشومانو به یې سلام اچو وی دا د روح اثر دی روح سړی نیکۍ ته راکاږي او نفس سړی بدو ته راکاږي وی نور پې زه نه پوهېږم خو دغه مسله نو سته به سلام په ماشومانو مچې کیدی شي چې ښکلي ماشومان پکې راشي نو هغه عالم په خپله دا قصه لیکي او د عبرت دپاره یې لیکي نو په ځان له ښځه به سلام نه اچوي خشته هلک چې په لار رواني په هغه به سلام نه اچوي چې د فتنې یری چې څوک په ګناه کې مبتلي په جواری ناستي څوک ګیره خرئ نه وي ولا ګیره خرئ په هغه به سلام نه اچوي او څوک ګانو بجانو ته ناستي په ریډو ته یې غوږ ایښي سلام به پرې نه اچوي د چا خوله کې چې سګرټ نیولي دا مردار نو سلام به پرې نه اچوي او څوک په حمام کې څوک بار ته ناستي څوک په اذان کې مشغولی څوک په جمع کې مشغولی څوک په تلاوت کې مشغولی څوک په ذکر کې مشغولی نو په دوی سلام نشته باقی په هر مسلمان سلام دی زمونږ د ښکلي پیغمبر دا تعلیم دی که دا غواړی چې په معاشره کې محبت زیات شي نو افشو السلام بینکم سلام خور کې هر چا باندې اچه ټیک ته کافر هندو مرتد ته به پې سلام نه اچوې خو که هغه در باندې سلام واچو نو چې څنګه هغه ویلي هغه شان ووایه او که هغه درته یاد دی نو وعلیکم ووایه حضور پاک مجلس ته به یهودیان ناتلل او سلام به پې اچو ورته چې هغه به څنګه وي هغه شان به ووایي یا به وی وعلیک یو ځل ورته عایشه بیبي وایي هغه ناسته وه خپله کوټه کې او کوټه جماعت سره نږدې وه خو ور وه پکې نو یو یهودي راغی وي السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نو عایشه بیبي پیش و سام خو مرګ ته وایي دی خو تا ته وایي چې ته مړ شي نو هلته هغه ځان له وایي علیکم السلام واللعنه خدای دې په تاسو لعنت او مرګ راولي بیا حضور پاک کور ته راغی وی صاحب ته پېدې دا دوی درته څه وی دوی خو سلام علیکم نه وایي سلام علیکم سلام علیکم دا اوس هم ډېر پښتانه دا ځان ته چې لوی غټ غټ وایي دوی سلام باندې ځان بدې ښکاري خو د انګریز په لکۍ نیولو ورته ځان ښکلی ښکاري د خر لکۍ دلته ځوړنده کړي او د انګریز ډېر تابع وي نو هغه خو ورته ډېر ښایسته ښکاري خو د اسلام تعلیمات او د ښکلي پیغمبر په خبر ورته عمل ځان سپک ښکاري او دی د غلامۍ او د کم ذهن نتیجه ده نو وی تا ته خو دوی سلام نه وایي دوی سلام علیکم وایي سلام علیکم مړ شي وی زما جواب اورې که نه وی زه خو ورته وعلیکم وایم په تاسو دی وعلیکم معنا نو هغوی چې څه ویلي دي نو جواب زه خو علیکم پتا سو دی نو که خی ویلی خلی پی
او که بدی ویلی بدی پی خود تا بچا سر دشمن سا پسح کلامه او پا پجگوئے نملاوے گا خدای موسیٰ و هارون علیہ السلام غند دوارو اشخاص تاوی چه فرعون